تحصیل ناظم موجودګۍ کې دا اعلان کیږي چې زمونږ د ټیمي ملازمین هغه د تنخواګانو نه محروم دي. لکه دا تحصیل ناظمان دی منتخب شوي دي، دی وسایل شته او وسایل نه مالامال تحصیلونه هغه موجود دي او د بیډ ګورننس انتها ده چې هغه تحصیلونو کې خلق د پیسو نه د تنخواګانو نه محروم دي. نو دا بنیادی طور باندې دغه تحصیلونو کې چې کم ځای کې دا مسله ده او هلته کې خلقو ته روزګار نشته، لا وسایل او لا تنخواګانې نشته، نو دا د هغه ځای تحصیل ناظمانو په مخ باندې سپیړه ده، ځکه چې خلقو ووټ ورکړی دی، د دی کې دومره څه عقل فهم او د دی دومره ایبیلیټي نشته چې د دغه دی د اډمنسټریشن دا صحیح کړي او دغلته کې چې کوم وسایل دي او کم کرپشن کیږي دغه کرپشن لارې ونیسي او کم چې دا وسایل دي د هغې انتظام داسې وکړي چې خلکو ته تنخواګانې میلاویږي. بنیادي طور باندې خرابیانې همدغه ځای نه دي. نااهلي زه ګڼمه چې دا د تحصیل ناظمینو نااهلي ده او ورپسې بیا زما د انتظامي چې که هغې که ټیمیز راځي او که ډي سي راځي او که نور افسران راځي چې د بیډ ګورننس دې حد ته لاړو چې ستا د وسایلو د هغې حفاظت نه کیږي او هغې باوجود چې وسایل شته، کارخانې هم شته او آمدن ذرایع هم شته او دی سترګې نیولې چې ماله به صوبې نه فنډ راځي او دلته به تنخواګانې ورکوم، نو دا د ناهلۍ انتها ده او دا د دې خلقو زما د دې ټول نوخار دا بدقسمتي ده چې داسې خلک پې مسلط دي چې هغوی په تیرو 20 کالو کې 15 کالو کې دی له داسې یو څه منصوبه نه ده جوړه کړې چې د هغې په بنیاد د ادارې وچلیږي او دلته لوکل سطح باندې دی ته فنډ جرنیټ شي او دلته داسې څه وسایل پیدا شي چې هغه وسایل هم شته خو د هغې انتظام نشته، لکه هغه منیج کیږي ترې نه، ځکه چې د هغوی ټوټل نظر خپل سیاسي مفاداتو تحفظ باندې دی. نو دغه وجه ده چې هر طرف ته افراتفری ده، ادارې تباه، سکول تباه، ټویل تباه او هسپتال تباه، هسپتال کې علاج نه کیږي او بیا چې کومې نورې سرکاري ادارې دي هغې کې ملازمین هغه سترګې نیولي چې چک به راځي او ماته به تنخواګانې میلاویږي. نو زه ګڼم دا زما د دې منتخب نمایندګانو د دوی په مخ باندې سپیړه چې دوی د ضلعې له تر اوسه پورې داسې څه میګا پراجکټ ورنه کړو چې د هغې په بنیاد باندې دا ضلع دا تحصیلونه دا خودمختاره په پیسو کې چې دومره فنډ ورسره چې خپل سرکاري ملازم هغه دی په خپلو پیسو باندې ساتي. ډېره مننه.